السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نازي اقبال په کور یو غټ غم راغلی دی ځکه چې نازي اقبال خپل خاوند جاوید پیزا طلاق ورکړو او دی وخت کې نازي اقبال په چغو جاړي. نو ملګرو کو تاسو ځان دي ټول معلومات نه پورا خبرول غواړي نو کو تاسو زمونږ چینل کې نه وي نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې بټن وهي چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو د پښتو مشهور سندرغاړي نازي اقبال خپل خاوند جاوید پیزا طلاق ورکړو او دی وخت کې نازي اقبال په چغو جاړي او د خپل خاوند نه عمدغه مطالبه کوي چې تا مالا په څه ګناه کې طلاق راکو. ملګرو دا تاسو ته خپته چې نازي اقبال یو د درې کاله مخکې خپل خاوند سریام طلاق ورکړو او دی وخت کې نازي اقبال سره په لاس کې نکاحنامه خمدا او همدغه پیغام کوي چې مالا خپل خاوند طلاق راکو. نو ملګرو دا ډیر د افسوس مقام دی ځکه چې د پښتو یو مشهور سندرغاړ نازي اقبال چې دا د سوات اوسیدونکو وا او دی یو افغاني سره واده وکړو او بیا چې افغاني لندن ته درې کاله تیر کړل او درې کاله نازي اقبال په خپل ملک تیر کړل. د هغې نه باوجود پسې بیا خپل خاوند کاغذونه راولېږل او ځان سره لندن ته بوتله. خو د نازي اقبال په لندن کې انټرویو خو مخې ته راغلی ده او هغې کې د نازي اقبال د خپل ملک خلاف هم یو څو خبرې کړې وي. هغه انټرویو کې نازي اقبال دا خبرې کړې وي چې زه په خپل پاکستان ملک کې خوشحاله نه یم ځکه چې هلته کې ماته سهولت نه میلاویږي، هلته خلک ماته دمکې نه راکوي او یو خو زموږ د پښتو معاشره ده یو انسان پکې اړو ازادي اختیارول خو نشي. نو ځکه زه په خپل ملک ډیره سخته تنګ شوم. یو زما خاوند افغاني او زما خاوند ته پاکستاني کارت خو نه ملاوېدو او زما خاوند روزانه ته ترخم ته او مې ځان ته وزټ لګولو او په هغې کې به زما خاوند ته ډیر سخت مشکلات وو. نو ځکه زما خاوند لندن ته لاړی. نو ملګرو دغه ټول حقیقت تاسو په دې ویډیو کې وکتل. تاسو موږ ته په کمنټس کې اوس ولیکئ چې نازي اقبال سره خپل خاوند بد کار کړی دی او کنه ډیر ښه کار ورسره کړی دی. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډیره خوښه شوې وي د دغه رنګ ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. السلام.